السلام علیکم. وعلیکم سلام. نوم زه د زمانون سنان دی. زه چا صدی یم د پنځهیلو کې اوسېږم. نو داسې کار دی چې مونږ لکه مخکې خو به لکه خلک به داسې کار و چې پیدل به ګرځېدل، نو بیا پکې اضافه وشوه. اوس خلک پسې په موټرسایکلو باندې ګرځي او په ګاډو کې، نو د دې پټرولو د لاسه به مکه پهوانې دغه به بیا راشي، ګاډې به نه روکي، موټرسایکل به نه روکي، لارې به نه روکي، دغه شانتې به ولاړي. نو مونږ د دې لپاره دا وایو چې پټرول راته دغه کړي، ځکه چې کله په 310 شي او کله په 272 روپۍ باندې شي. نو مونږ دا وایو چې مونږ ته دا پټرول ارزان کړي. ګنې کوم دغه شان دغه نه بیا خبره نه به ایرپورټس به بند شي، داسې به لارې به بندې شي، تجارت به بند شي. پاکستان سره خو 1 روپۍ هم نشته، نو دوی به بیا څه کوي؟ لکه بس دا پټرول ارزان شي. دلته کې دغه شانتې را اولو ته ګرسانه ګران شو، پټرول ته ګرسانه ګران شو، نو دا خلک به څنګه ګرځي؟ پخواني دغه دور بیا راغی. دا ملک نواز شریف خوړو، دا JUI والو خوړو، او دغه شانتې نورې پارټیانې دي. بس ټولو خلکو عمران خان دغه کړی دی. ستا کوم لیډر خوښ دی؟ زما عمران خان خوښ دی، ځکه چې د عمران خان په دور کې نه دغه شی و، دماکه شی وه. بس دا کړي، کله څوک کوئی دماکه کو، کله څوک کوئی دماکه کو، چې بس اسٹیٹس باندې ګورو نو بس صرف دا لګېدلي पेट्रोल में 272 का इजाफा हुआ है. مونږ دغه پیغام ورکو چې بس چې راخل کا ډېر مه دغه کوې، او تاسو چې را کم غلا کوې به د دې نه ووړئ، ځکه چې را عوام خو به ځان مل کړي. دغه شانتې یو 3 ماشومانو او سره د پلار ځان یې پلار پانسي کو او بچي مې پانسي کړل. سوی مې چې کو زه غټ شوم انشاءالله تعالی، او زه دغه شوم پارټۍ والا شوم، نو زه به د خپل عوامو دپاره دا پټرول خو چې به خامخا خپل 75 روپۍ له به لیټر راولم انشاءالله. او که ته د ملک وزیر اعظم جوړ کړلی شوې، نو بیا به ستا څه لایحه عملي، څه کارونه به کوې ملک دپاره؟ نو منې خو خپل زوړ بازار سموم، ځکه چې هغې ته چې زه ګورم نو بس چاسري زوړ بازار او ګرځېدې پکې نه شم. د ملک دپاره بس څه کوې؟ د ملک بس ملک ټول ګندګي ده، دغه ملک دپاره به بس دا کومه کوم ګندګیر دي او کوم سیاسي خلک د هغوی د ملک وخوړو، هغوی به بیا هغوی څه به څه کوې ته بیا؟ ډایرکټ په جیل ته ځي، هغه هم سم جیل ته نه، سنټر جیل ته چې د هغې نه راوتې نه شي. یعنې دوی ته دومره کار یې ته یس سیاست ته به راځي؟ انشاءالله هماها به راځم. خپله پارټي به جوړه که نه، چا سره به شاملېږي؟ عمران خان ته به شاملېږم. عمران خان دې خوښ دی؟ او وجه دا ده چې زما ټول ترګان عمران خان له ووټ ورکوي، او زما پلار. تاسو څوم کې سبق وایئ؟ زه 7 کې یم او 8 ته به شم، نو ځکه مونږ سرکاري سبق وایئ که نه پرایویټ کې؟ پرایویټ وایم. کوم سکول کې؟ د هیون هاوس سکول سیسټم کې. نو سیاست ته اراده شته خیره؟ شته، خو زه وایم چې خبرونه ګورئ؟ او کوم ګورم. چینل اخبار ګورئ؟ بول. تھینک یو ویری مچ. درنو کتونکو دغه ورکوټي سنان خان سره ستاسو ملاقات وشو، یقینا ډېرې ښې مشورې ورکړې، ډېر قابل دی او په له باندې ډېر زیات ارمانونه مو چې زه کله سیاستدان جوړ شم نو زه به دغه ټول چې کوم کرپشن کې ملوث ککړ خلک دي هغوی به زه جیلونو ته بیایلېږم.